السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. زمانه نن ویډیو دی باره کې ده چې د سعودي عرب نه سړی د خپل مهني مطابق څومره پیسې لیږلی شي، او اکثر دی کې ملګري بیا پساو شوي دي چې هغو د خپل مهنو نه د نورو ملګرو له لکه نیکي ورسره کړې ده، خو دا نیکي کله ناکله ستاسو ته په بدۍ باندې هم بدلیدی شي. لهذا دا ویډیو ټوله وګورئ او نیابت العامه د حوالې سره یو وارننګ هم جاری کړی دی چې دومره مطلب پیسې د خپل د تنخواه نه علاوه زیاتې لیږل وغیره وغیره. ویډیو تاسو ټوله وګورئ. دراصل کې یو خبره ده دوستانو، ګوره لیګل طریقه باندې چې سړی کله د سعودي عرب نه ځي نو په لیګل طریقه هغه 80,000 ریاله د ځان سره کیش هغه وړی شي. ٹھیک شو کنه؟ یک دی کې هیڅ پرابلم نشي راتلی په ایرپورټ باندې، لکه لیګل طریقه باندې 60,000 ریال دا وړی شي. که 60,000 ریال نه علاوه نو بیا الته متعلق افیسرز هغه به خبره هغه ته چې ما سره د 60,000 ریال نه زیات دي، یو فارم ملاویږي دی، فارم به ډکې او یا که د سره زیات نو الته به ته د دې ثبوت ورکړي چې د زیات روپۍ 1 لک 2 لک څومره دي دا څه دي زما سره، آیا دا تنخواګانې دي که تنخواګانې نو تا سره د هغې ثبوت پکار دی، یا اینډ اف سروس نو چې اینډ اف سروس هغه بیا پیپرز وغیره کمپني یا مؤسسه د اینډ اف سروس هغه ورکوي. نو د دې خبرو انتهایی خیال ساتل پکار دي. یا اوس مثال په تور باندې یو سړی روان دی نو زموږ د پښتنو خو بیا داسې کار کوي چې هر یو ول جیب بیا ډکوي، هغو ته د شرم نه څه ویلی نه شي. نو په دې خبرو کې د خپل کرور درته په سعودي عرب کې وایي چې زما د خپل اکاونټ نه زما دا پیسې ټرانسفر کړه، نو هم وله مه ټرانسفر کوه. باید دلته قانون سخت دی، دلته په قانون د هر چا د باره یو شان دی. لهذا په دې خبرو کې انتهایی خیال ساتل پکار دي. اوس دا مؤسسو والے څه چل کې دا مؤسسو کې چې څومره ملګري د دیو دا مؤسسو چې کوم اونرز وي نو هغه د دې د ټیکس وغیره د بچ کېدو دپاره هغه د خپل ورکرز چې کوم سیلري ده نو هغه کم لیکي. نو په دې خبرو کې خیال ساتل پکار دی. خیر دی که یو ځل 2-5-6-0 ریاله سړی ټرانسفر کړي په انټرنلي نو څه مسله نشته، لیکن که بار بار ستا تنخواه ده په دغه کې په سیسټم کې ستا تنخواه ده 1000 ریاله او ته هره میاشت چې کوم دی نو 9,000 ریاله هغه ته ټرانسفر کوي، نو باید تا ګورمنټ او یا بینک ستا نه په دې باره کې تپوس کولی شي، باید چې ستا تنخواه ستا سورسز اف انکم دومره دی او ته مطلب دومره پیسې ولې دغه کې. لهذا په دې حوالې سره انټي کرپشن انتهایی سخت کاروایانې شروع کړي دي. یو ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ نو په قانون باندې عمل کوئ که نه، او مطلب د خپل تنخواه مطابق پیسې لیږئ، زیاتې پیسې چاله مه لیږئ، خپل اکاونټ چاله مه ورکوئ، دلته د خپل مطلب د اقامې نمبر پورې چاله مه ورکوئ. په قانون باندې چې څومره تر دې خبرو باندې دوستان تاسو عمل کوئ انشاءالله تاسو ته به څه مسله نه راځي. ادروایز دې خبرو باندې تاسو عمل نه کوئ، پیسې لیږئ زیاتې خلکو له او ځان هم دغه مطلب احسانونه مطلب احسان کوئ، خو داسې مه کوئ چې سبا تاسو ته هغه ستاسو غاړې ته مطلب واچولی شي. نو په دې خبرو باندې خیال کوئ. پیسې مطلب د خپل کومه تنخواه لیکلی شوې د هغې مطابق پیسې لیږئ، چاله پیسې مه دغه کوئ مه لیږئ که نه، نو مطلب تاسو به د مشکلاتو سره مخامخ کېږئ نه. نو دې خبرو انتهایی خیال ساتئ دوستانو. امید د ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي نو د ملګرو سره لازمي شیر کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.